السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به سعودي صحت جامع بمپرتن باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم برک فرمایي من كان رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له جنه کوم سړي چې دا وویل زه په دې باندې راضي یم چې زما رب الله دی او زه په دې باندې راضي یم چې زما دین اسلام دی او زه په دې باندې راضي یم چې زما نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دغه سړي لپاره جنت واجب دی چې الله تعالی به دغه سړی و جنت ته داخله په بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم برک فرمایي کوم سړی چې د سهار د لمانځه سمابات کې دغه کلمات درې واره ووایي د ماښام د لمانځه سمابات کې دغه کلمات درې واره ووایي د الله رسول فرمایي چې پر الله تعالی باندې لازمه ده احسانا چې دغه سړی به و جنت ته داخله دا کلمات یې ویل رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبي په بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي کم چا چې د سهار د لمانځه سمابات کې یوه پیره دا کلمات وویله او زه د هغه سړي ضامن یم چې دی به درلاس نه سمه او جنت ته به داخله په بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کوم سړی چې د اذان سمابات کې دا کلمات ووایي اذان وصلو د اذان سمابات کې دا کلمات وویل رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبي او څومره ګناهونه چې دغه سړي څه سوي لسو کالو دی د شلو کالو دی د 40 کالو دی د 80 کالو دی د ټول عمر ګناهونه به الله تعالی په دغه یو پیره ویلو سره الله تعالی ټول ورمات کی چې د اذان سمابات کې دا کلمات وایي ای محترم مسلمانانو ورونو باید دا کلمات زکو او د دې سمابات کې پر ځان باندې لازم کو او همیشه د سهار د لمانځه سمابات کې د ماښام د لمانځه سمابات کې درې پیری وایي